محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده صرف 3 ورځې وظیفه ده او دا وظیفه څوک وکړي د زړه د اخلاص وکړي او دغه رنګې د زړه په صدق باندې وکړي انشاءالله العزیز چې د څه دوام کوي دا به الله پاک قبلوي چې څومره قرض پرې دی دغه قرض به الله پاک ختموي څومره حاجات دي دا به الله پاک پوره کوي جهان مشکل ترین کار دی دا بول الله پاک پوره کوي او دغه رنګ علماء کرام لیکلي چې کم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک ور د انسان لپاره کافي شي څومره جنات دي څومره پیریان دي څومره شریران خلک دي دا غي د شر نه الله پاک بچ کوي یاد ساتئ چې څونه بیماریان دي څومره دا ټول بیماریان دا محترم الله پاک به خپل قدرت سره ستاسو لري کی هر قسمه دعاګانې د انسان قبليږي ډیره زیاته زبردست وظیفه را او په حدیث مبارکو کې دی وظیفه ډیر زیات تاکید راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دروکم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه د پوره کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو مشکلات د ختم کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو قرض دغه رنګ مرض د دې ختم کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو دعاګانې د قبول کړي یاد ساته محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه یو قسم لا د ټولو وظیفو سردار دا متویل شي ځکه چې په حدیث مبارکو کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دې وظیفې ډیر زیات تاکید کړي تاسو کله ماسوتن ودکېږي دا وظیفه خامخا کوي 3 ورځې عمل له حقوقات جن معمول ساس کو نو الله پاک به د انسان ته ډیر زیات خیر او برکت ورکړي یاد ساته محترم نن چې زمونږ کوم عمل له کوم وظیفه را د بخاری شریف حدیث ته فرمایي چې کم سړی د سورۃ البقره اخري کم دو آیتونو د لولي الله پاک به انسان لپاره کافي شي حدیث نمبر 5009 ده فرمایي چې الله پاک به د انسان لپاره کافي شي به کافي معنی علماء کرام کوي چې څومره انسان د مشکلات دي دا به ختم کی څومره انسان باندې قرضې دي دا به ختم شي څومره انسان حاجتونه دي دا به الله پاک پوره کړي څومره د انسان مشکلات دي دا به الله پاک ختم کړي یاد ساتئ جنات دي بیماری دي جسم دي الله پاک به د انسان کفایت کوي الله پاک به د انسان ناراضي شي او ټول مسلې بل محترمو دا به ختم کړي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مسند احمد حدیث ته جلد نمبر 5 او حدیث نمبر 151 نبی علیہ السلام فرمایي چې د عرش د خزانو نه ماته دا کلمات راکړل شوې دي د عرش لاندې خزانې دي او د هغې نه دغه 2 آیتونه ماته راکړل شوې دي ورسره سورۃ البقره کوم 2 آیتونه دي دغه او دې سره سره سورۃ الفاتحه د ماته راکړل شوې دي یاد ساتئ چې څوک چې دا وظیفه کوي الله پاک د انسان مالا مال کی د مال او دولت نه قرضې ول الله پاک ختم کی الله پاک بوله په ژوند کې محترمو دا سکون راولي کتا سم دا غواړي چې الله پاک دې زموږ ژوند هسته کی مزیدار کی اعلی کی او موږ په دنیا کې پرسکونه ژوندۍ تیر کړو یاد ساتئ چې دغه 2 آیتونه هر مهم وای دغه 2 آیتونه هر مهم وای په کم کور کې پیریان وي هغوی لپاره پکار دی چې د سورۃ البقره اخري 2 آیتونه وای او دغه رنګي اب تک همها یو ځل د سورۃ بقره را ختم کړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته